د غسل طریقه. محترمو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د غسل طریقه بیانوم. ډېره اهمه خبره ده. ډېرو ملګرو سره دا خبره شیر کړئ چې د غسل طریقه دا زده کړي. محترمو چې موږ او تاسو غسل وباسو، اول به موږ او تاسو لاسونه د دې ځای پورې ووینځو. بیا چې په کوم ځای باندې ګندګي لګېدلي په بدن هغه به ووینځو. د هغې نه پس بیا استنجا وکړو. استنجا به وکړو، د هغې نه پس بیا چارندام وکړو. څنګه چې موږ او تاسو د مونځ دپاره چارندام کوو، دغه شان چارندام به وکړو. د هغې نه پس بیا 3 پیرې موږ او تاسو خولې ته اوبه واچو او غرغړې به وکړو چېرې دا اوبه دې ځګي ته یعنې تالو ته راورسي. د هغې نه پس بیا 3 پیرې به پوزې ته اوبه واچو او پوزه کې به اوبه لږې د سا سره لږې بره راخلي چېرې دې نرم ځګي ته چې کوم دلته نرم هډوکی دی دې ته چې کم دی نه یعنې دا کرچ دې ته دا اوبه دا راورسي، یعنې چې مبالغه پکې راشي. بیا به د هغې نه پس په دې سر باندې اوبه راواچو. په سر وي اوبه راواچولي نو بیا به د هغې نه پس په دې هی اوږه باندې اوبه راواچو. بیا په دې ګسه اوږه باندې اوبه راواچو. غوڼ بدن به یعنې دا به ومږې او بیا پې اوبه واچوه. 3 پیرې اوبه اچول دا سنت دي. نو ستا دا غوڼ بدن دا به چې کم دی نو دا به لون شي. نو دا چې کم دی نو د غسل طریقه ده. محترمو فرض هم درته وایم، په دې غسل کې 3 څیزونه دا فرض دي چې دې کې یو هم پاتې شي نو بیا غسل نه کیږي. خولې ته اوبه اچول او هغه غړغړې کول یعنې مبالغه کول، 3 پیرې به اوبه واچوې. بیا چې کم دی نو پوزې ته اوبه اچول او دا پوزه ترخول، یعنې چې بس دې ځګي ته دا اوبه دې نرم ځګي ته دا اوبه راورسي. 3 پیرې به دا واچوي او ټول بدن لمدول. ها که ستا په بدن کې د یوې ویښته عمره ځای هم وچ پاتې شه نو بیا ګورې غسل دی نه دی وتی. نو دې څیزونو ته پکې خیال کوئ، دا پکې فرض دي. خامخا د غسل دا طریقه ده موږ او تاسو هم زده کړو او نور ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړئ.